د پښتو ژبې مشهور سینګر کفایت شاه باچا خپلو دشمنانو پای رنګ وکړو او د ځای په ځای باندې قتل کړو. راځئ مینه وایو چې د ده دشمنان اخر څوک وو او په کوم ځای باندې لګېدلو. ټول معلومات عزتمن تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شیر کوو. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، د پښتو ژبې مشهور سینګر کفایت شاه باچا چې د صوابۍ اوسېدونکی دی، چې دا نن د جمعې منځله روان شولو چې د جومات مخې ته خپلو دشمنانو پیل ډزې وکړلې او ځای په ځای باندې ویشتلو. چې عزتمنو، دا د هغې نه بعد د صوابۍ هسپتال ته منتقل شولو، چې منتقل شولو په هسپتال کې ساه ورکړه. خو عزتمنو چې د ده کورنۍ ډېر غټ په غم کې دا وایي چې یعنې د دم دغه شانتې د ده باندې د ډېرو کسانو دعوې وې چې یعنې ډېر کسان یې قتل کړي او دشمندار و. اخره کې په ده باندې خپل دشمنان زورور شول او دا یې ځای په ځای باندې قتل کړو. مینوال، زموږ د دې ویډیو مقصد به همدا دی چې هېڅکله چا سره دښمني مه کوئ، چې څومره زورور شي اخر یوه ورځ به در باندې د دښمن لاس بر شي او دا کشانتې ډزې به د منو کړي او ځای په ځای باندې به مړه کړي. مینوال، زموږ سره تر ننه زه خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در